हामिदा व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा ढेर क़ाबिल क़दर क़ाबिल एहतराम मशरानो कशरानो रुणो او د خپلو کورونو په چاردیوارو دننه ناستو پردنشینو خویندو میندو د توبې حوالې سره الله رب العالمین مسلمان ته حکم کړی دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو توبو الی الله توبة نصوحا الله ته پختا او پخا کلک توبه وباسه. د انسان عمل که خوي د هغې په نتیجه کې الله ته نږدې کیږي او جنت تتلو والا جوړیږي، او که انسان خراب عملونو والا وي د هغې عملونو د لاسه د الله نه لرې کیږي او جنت نه هم لرې کیږي، جهنم ته نږدې کیږي او د شیطان ملګری پی جوړیږي. بعضی مسلمانان داسې وي چې هغوی د ګناه په وجه باندې د الله نه لرې لاړ شي، د بنده او د الله ترمنځ ډېرې فاصلې را پیدا شي. هغه فاصلې د انسان نقصان وکي، هم د دنیا هم د آخرت. انسان الله تعالی د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دی او دغه عبادت کې انسان کوتاهی وکي، داغه د لاسه دا انسان د الله د رحمت د نظرونو نه پریوزي او شیطان یې ځان ترا نږدې کی. الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کړی دی او د آدم علیہ السلام ټول بچی تر د قیامت د ورځې پورې څومره پیدا کېدل هغه یې هم آدم علیہ السلام ته پیدا کړل. دغه وخت کې دغه ټولو انسانانو روحونو هغې نه الله تعالی وعده واغشته، الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو بلا، ټولو ورته وی ولې نه الله ته زمونږ رب. نو مونږ الله تعالی سره د خپل جسم د پیدایش نه مخکې د آدم علیہ السلام په وړاندې وعده کړې ده، پروردګاره ته زمونږ رب، مونږ ستا بندیان یو. نو د رب او د بنده ترمنځ وعده وشو، عهد وشو، او ټولو مسلمانانو بلکې تمام انسانانو تسلیم کړه، پروردګارا ته زمونږ رب، ته زمونږ الله یې. د هغې نه وروستو انسان چې الله کلم پیدا کوي، حدیث مبارک کې راغلی دی دا بنده چې کله پیدا شي او دنیا ته راشي او سترګې کولو کې دی مسلمان وي، دی په فطرت اسلامی پیدا کیږي، د کافر په غیږ کې پیدا شي نو هم د مسلمان پیدا دی. بیا وروسته حضور علیہ السلام فرمایي چې والدین د خپل ماحول مطابق دا بچي هغه شان جوړ کی، نو کدی مسلمانانی نو بچي مسلمان پاتې شي، او کدوی یهودیانی نو بچیم یهودی لوي شي، یهودی ته نه جوړ شي، عیسایانی نو عیسائی ته جوړ شي، مجوسیانی نو مجوسی ته نه جوړ کی. نو دا د هغه وعده پاسداری الله تعالی کړی دا چې دنیا ته کم ماشوم راځي، سترګې کولاوي، سترګې پرانیزي، نو دغه ماشوم الله تعالی مسلمان پیدا کوي. وجه دار چې دیم سو وخت کې الله سره وعده د کړی دا چې زستا بنده یم او الله ته زما رب. د هغه وعده پاسداری الله تعالی وکي، او ماشوم چې کلم پیدا کیږي نو مسلمان پیدا، ځکه د سره وعده کړي چې زه دې منم.
نو بیا چار چاپیره ماحول په د باندې اثر انداز شي او هغه شی ته جوړ کی ماحول چې څنګه وي. نو موږ او تاسو الله ته نږدې یو، الله تعالی ځان ته نږدې پیدا کړی یو او موږ نه وعده او اقرار هم اغشته دی. د هغې باوجود که کله انسان غیر نظر وکي او د ګناه طرف ته لاړ شي نو دته الله تعالی د توبې یو لار پرانست پرېښودې ده. وی خیر د زمانه لرې تلې بنده اوس را واپس شه او توبه وباسه. حضور علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي من تقرب الی منی شبرا، چې څوک زما طرف ته یو لیش فاصله کې راځي تقربت الیه ذراعا، نو دغه بنده ته زه الله تعالی فرمایي زه ورته یو گز ورنږدې کېږم. نو چې کله یو انسان یو قدم واخلي الله تعالی په تیزه سره د بنده طرف ته راځي، دته د توبې اغلار کولو ساتل ده. نو موږ او تاسو د خپل ناکاره اعمالو په وجه باندې د الله نه لرې لاړ شو، خو بیا هم الله تعالی مونږ پرېږدي نه، بلکې مونږ ته وایي چې خیر دی زما نه لرې تلې بنده را واپس شه او ما ته واپس را نږدې شه. نو بنده وایي چې زه خو به در واپس شمه، خو ما خو شاته زندگی ټوله د ګناه ډکه تیره کړې ده، زه به اوس څنګه را واپس کېږم. نو دته الله تعالی د توبې احکام واضح کړل او په احادیثو کې هغه احکام ښکاره شو. حضور علیه السلام وفرمایل وی چې کله یو بنده په صدق دل سره توبه وویستله د هغې توبې برکت بداوي چې د دې انسان د ماضي څومره لوی او واړه ګناهونه وو هغه ټول ګناهونه د سمندر د زګ برابر ولی نوي یا د دین زیات ولی دی نوي، هغه ټول په دې یو لفظ د توبې سره الله تعالی معاف کی. نو موږ او تاسو دا فکر به نه کوو چې موږ ګناهګار یو او اوس که توبه ویستل غواړو نو زمونږ خو ټیک ده چې توبه به قبول شي، خو موږ خو شاته ټوله زمانه په ګناهونو کې تیره کړې ده. نو دا فکر مه کوه، دا فکر نه دی تعالی پکار، بلکې ستا توبه کې کمال دی چې کله په اخلاص سره تا توبه وویستله نو د دغې توبې دومره زور او دومره اثر او طاقت دی چې ستا دغه شوي ګناهونه ټول درته معاف شي او ستا په ګناهونو کې چې څومره تعداد او شمیره وه د هغې د شمیر مطابق نیکۍ په عملنامه کې ولیکلی شي. مثلا 100,000 ګناهونه دي کړي دي نو واقعي چې دا ډیر دي، خو چې تا په اخلاص سره توبه وویستله نو ستا 100,000 ګناهونه معاف شو او ورپسې بیا 100,000 چې څونه ګناهونه معاف شو هغومره په عملنامه کې نیکۍ هم ولیکلی شي. نو دا ستا د توبې طاقت دی، د هغې اثر دی. اخلاص سره توبه ویستل پکار دی. آدم علیه السلام د جنتونو نه راکوز شو نو بیا جړل چې داسې کوتاهي رانه ولې کېده، حالان کې دا ګناه نه ده، دا خو الله هم داسې غوښتل. په دې طریقه باندې آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته رالیږل غوښتل، خو بیا آدم علیه السلام ځان ملامته کوي چې ما ولې داسې کوتاهي کوله. نو 300 کاله وجړل، د سترګو نه اوښکې لاړې او یو شانې الله ته اوښکې توی کړي دي. د هغې اوښکو تویولو اثر دا و چې الله تعالی ورته د توبې الفاظ وښودل او آدم علیه السلام ګناه نه ده کړې، خو د آدم علیه السلام زړه مبارک مطمئن کېده نه، اطمینان ورته نه راته چې دا ولې زه داسې تیر وتم.
نو د اطمینان د پاره اوښکې تو یول دا ډیر زیات ضروری وي. نو آدم علیه السلام 300 کاله اوښکې توی کړې. نو داغه دا اثر وشو چې آدم علیه السلام له د زړه د اطمینان ورکول لپاره الله تعالی د توبه الفاظ را اولېګل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا د توبه الفاظ سورت اعراف راغشتي دي. آدم علیه السلام دا اولستل. دا د اوښکو تو یولو برکتو او د الله مخ کې د جړه هغه اثرو. نو عرض می دا کو تاسو په خدمت کې چې مونږ او تاسو ګناهګار یو. د الله نه ډېرې فاصلې مونږ ترمنځ پیدا کړې دي. مونږ ډېر لري تللی یو. خو نن پکار دی چې را واپس شو او یو لفظ دی یا الله زما توبه په اخلاص سره ووایه چې زما توبه. نو د دې اثر به دومره وي چې ستا د ماضي څومره ګناهونه دي هغه درته معاف شو. او چې څونه ګناهونو شمیره وه د هغې د شمیر مطابق نیکې درله عملنامه کې ولیکلی شوې. نو دا یو لویه د کمال خبره ده چې موږ تاسو په الله خپل ګناهونه وبخو، په الله ځان معاف کو. توبه څه ته وایي؟ نو د دوه کسو منځ کې چې جنگ راشي او بیا دا یوم وایي چې زه صلح کول غواړم او دا بلم وایي چې زه صلح کول غواړم، راضینامه وکړي او صلح وکړي، دام توبه ده. خو دا د بندیانو په منځ کې ده. او چې کله د بنده او د الله ترمنځ شي نو الله م وایي زما مروره بنده زه تا سره صلح کول غواړم. او دا بنده د تم احساس وشي نو دیم وایي الله ما ناراضه کړې زه تا سره صلح کول غواړم. نو بس دا توبم نو صلح راضینامه ده. د دې صلح په برکت باندې الله ځان ته تا رانږدې کی. د دوو فریقو دشمنی وي او بیا هغه په قرآن لاس کې دی چې نن نه پس زمونږ یو بل ته ار تیرې خبرې پاتې باقی به زمونږ ښکلی وخت تیریږي، دشمنی بني نه یو بل له غاړې ورکي. نو دا توبه ویستون کې بنده الله له غاړه ورکي او الله یې ځان پورې راجوخ کی. دا د ته محسوسیږي او کتونکو خلکو ته نه محسوسیږي. په توبه کې چې کوم خوند او مزه ده نو دا هغه خوند او مزه چې بنده الله یې ځان ته راغاړې باسي او رانږدې کي. خو دا د ته پته لګي بل چاته نه. نو توبه ویستل د الله او د بنده ترمنځ صلح او راضینامه ده. روایاتو کې راغلي دي بنی اسرائیلو کې یو بزرګو داغه نوم عبدالواحد. نو دا دومره د اوچته پای بزرګو چې د دعا وکړله پروردگار په جنت کې به زما زوجا او زما بیبي سو کی. دا سوال وکړه. نو الله تعالی ورته د کشف په ذریعہ باندې یا د الهام او د القا په ذریعہ باندې او خودل او په فلانی ځنګل ورشا الته یو جومپړی ده، په هغې کې یو زنانه اوسیږي، د هغې نوم دی میمونه. نو د هغه میمونې سره ملاقات وکړه، دا ستا د جنت ملګری به وي، په جنت کې به دې سره نکاح کوم. عبدالواحد نومې بني اسرائیلی بزرګ دی تللی دی هغې ځنګل ته. دغه زنانه سره ملاقات دپاره په دنیا کې خو د ده څه نه ده، خو آخرت کې الله ورته وښودل چې دا به ستا زوجه وي، دا به ستا منکوحه وي. نو دې ملاقات له راغلی دی، خو هغه میمونه بزرګه وه، د ده نم زیاته بزرګه وه، د رنګه توره وه. نو کتاب لیکلی دی میمونة السودا، سودا توروالي ته وایي. نو میمونه نوم او سودا به ورته د توروالي د وجې وي. نو دغه بنی اسرائیلی بزرگ عبدالواحد راغلی د ځنګل ته چې وی کتل د دې بزرگ زنانه ملاقات له خو راځي د جومپړی خوا کې د دې میمونې ګډې چیلې سره دی او دې سره شپون نو چې دغه ګډې چیلې ورله نگهباني وکړي.
نو دغه وخت کې د ځنګل شرمخان راغلی دی او د دې ګډو چیلو څوکۍ یې کوله. نو دا عبدالواحد نومې بزرګ دی حیران شو چې د ځنګل شرمخانو ته ګوره او د ګډو چیلو څوکۍ کولو ته ګوره، دا خو ډیره عجیبه ده. نو په دې باندې دی ډیر زیات حیرت کې واقع شو. دننه جومپړی ته د ورتلو کوشش یې کوو، نو د دننه آواز ورته وشو. هغه زنانه د مانځه نه سلام واړو، دته دی بهر دی لیدلې هم نه او آواز یې ورکه، عبدالواحده دلته څنګه راغلی؟ ستا او زما نکاح او ستا او زما رشتہ داری خو په جنت کې الله مقرر کړی، ته دلته ملاقات لسله رالی. نو دی پیشو چې ما ته خو الله د کشف د الهام او د القا په ذریعه ښودل کوي او دا خو زمانم زیاته بزرګه. ما سوال کړی دی چې ما ته د جنت مرګرې وښایه او د هغې نه پس ما ته الله کشف کړی دی. دی خو سوال هم نه دی کړی، زه له خواله رالم د جوپړی نه بار ولاړم او دی اواز راکړو ویې پېژندم. نو دا خو زمانم ډېره بزرګه ده. نو بیا ورسره د بار نه خبرې کوي، وایي ما دغه شان الله سره خبرې کولې او دعا مې کوله چې د جنت مرګرې، نو الله راته وی چې دا د جنت مرګرې ده. او بیا ته تپوس کوي وی ټیک د جنت کې خو به ملاقات کیږي، خدا راته ووایه چې دا بار ګډې چیلی وینم او د دې څوکیداري او نګهباني د ځنګل شرمخان کوي، دا کله داسې د دوی صلح شوې ده. شرمخکار دارې چې دې ګډه چیلی ویني نو رانیسي او غار غارې کی وی خوري مړی کی. نو ورته وی چې د دې ګډو چیلو او د ځنګل د شرمخانو دا صلح کله شوې ده. نو میمونة السودا رحمت الله علیها د دننه آواز ورکوي عبدالواحده کله چې زما او د الله ترمنځ راضینامه شوې ده، نو د هغې نه پس الله تعالی زما د ځنګل شرمخانو سره زما د ګډو چیلو راضینامه م کړې ده. دې نه معلومه شوه که مونږ او تاسو الله تعالی سره صلح وکړله نو زمونږ په دنیا کې هم خیر دی او په آخرت کې خو سراسر خیر دی. پکار دا دی چې مونږ هر وخت توبه وباسو، چې مونږ هر وخت الله ته متوجه یو، زمونږ به بیا الله تعالی امداد کوي. نو دا کومه واقعه دا ما تاسو ته ذکر کړه، کتابونو دا ذکر کړې ده، دا د بنی اسرائیلو واقعه وه. راځئ چې نن د ښکلي پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم د ښکلي صحابه کرامو کې د یو صحابي واقعه معلومه کو، هغه هم همدغه شان واقعه شوې وه. وایي چې په صحابو کې یو صحابي د حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه، وایي هغه ځنګل ته تللی دی او په ځنګل کې یې ځان له یو جومپړی جوړه کړې وه. په هغې کې عبادتونه به یې کول، شپه ورځې بس یو شان الله ته توجه وه. په دغه جومپړی او په دغه ځنګل باندې یو بل بزرګ تېرېده، نوجوان بزرګ دی چې تېرېږي ویې کتل دغه جومپړی باندې د بره نه س انوارات نازلېدل، د نیکانو ته الله دغه برکتونه ښیي په نظر ورته راشي. نو دغه بزرګ دی جومپړی ته دننه ورغی، دننه چې ورغی نو ویې کتل، سلام یې وکړو، حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه د دې بزرګ نه تپوس کوي نوجوان ته څنګه دلته رالی؟ نو دې نوجوان بزرګ ورته وی چې صاحبه ستا په کور انوارات نازلېدل، دې ته چې ما وکتل نو ما وی چې دا خو د یو بزرګ زیارت کول دی او یو بزرګ له ورځم چې ملاقات یې وکم. نو حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه ورته د برکت دعا وکړه او بیا د دعا نه پس خبرې شروع شوې. ورته داسې کې دا نوجوان بزرګ ورته وی چې بهر مې ګډې چیلې ولیدې چې هغه ستا دي او د ځنګل ازمري یې څوکۍ کوي، دا څنګه؟ نو وی دې کې څه راز دی؟ نو حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي،
وای ما الله سره صلح کړی دا، راضینامه مې کړی دا، نو د ځنګل ازمري درندگان دي، خو زما د ګډو چیلو سره ورله الله صلح کړی دا. نو دې ډېر حیران دی دا نوجوان بزرگ. نو بیا حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای وی دا راته ووایه چې ته پیس کل غواړې او که شات خورې. نو دا نوجوان حیران شو چې په دې ځنګل کې دې یوازې اوسېږي، د سره پی به کم ځای وي او شات به کم ځای وي او ګیر چاپېره څه ښکارېدلم نه چې ګنې د پیوم یو لوښې ډک دی او خوا شاتم پرتې څه نه په نظر راتلل. نو دې نوجوان ورته وی چې جی تاسو سم راکوئ نو زما د پاره سعادت دی. نو حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ سره خوا کې د لرګي نه یو کاسه جوړه شوې وه، هغه پرته وه او یو غټ کاڼی پروت و، داسې یو فوټ یو نیم فوټ کاڼی و، هغه پروت و. هغې کاڼي ته پیاله ور جوخته کړه او د نوجوان ته مخ راواړو، ورته اوس ووایه شا به پی درکم که شات درکم. دا نوجوان ورته وی چې څه دې راکړل. نو هغه کاڼي ته دغه د لرګي نه جوړه پیالې ور نږدې کړو، د هغې کاڼي نه چینه روانه شوه، پی ورته رالل، هغه د لرګي پیاله ته ډکه شوه. نو الګ خدا بزرګ خو اسم حیرانو، خو چې د کاڼي نه پیر جاری کېدلې ولیدل نو نورم حیران شو. چې ډېر په حیرت کې واقع شو نو زه یې تپوس وکړو، وایي صاحب دا څنګه ماجرا ده، د دې څه حقیقت او د دې راز راته ووایه. نه دې ورته وایي حضرت حبیب رضی الله عنه ورته فرمایي وایي د حضور علیه الصلاة والسلام امتی یما. وایي تا ته د بني اسرائیلو واقعات معلوم نه دي؟ د موسی علیه السلام امتیانو موسی علیه السلام لړس تړی کړو، خو چې کله موسی علیه السلام د هغې نافرمانه امت دپاره د الله نه اوبو ضرورت شو وغوښتې، نه یو کاڼی پروت و، په هغې کې 12 چینې الله جاری کړې. نو چې د موسی علیه السلام په دعا د نافرمانه قوم دپاره د کاڼي نه 12 چینې جاری کېږي، نو زه خو د حضور علیه السلام فرمان بردار، اطاعت گزار، مطیع امتی یما، چې د دې نافرمانه امتی دپاره د موسی علیه السلام په دعا چینه جاری کېږي د کاڼي، نو زه د حضور علیه السلام فرمان بردار امتی او صحابي یما، ولې زما دپاره به جاری کېږي نه. نو دا الګ ډېر حیران شو چې واقعي د حضور علیه السلام تابعداري ځان کې پیدا کا او الله تعالی سره صلح او راضینامه وکا. د دې نه پس چې ته څه غواړې دا دنیا هم ستا دپاره د ډېرو نعمتونو ډکه ده او آخرت کې دایمي همیشه همیشه نعمتونه به الله درکوي. نو پکار دا دي چې موږ او تاسو هر وخت د ګناه نه پاک یو، هر وخت د ګناه نه پاک او استغفار ډېر ډېر وایو، توبې ډېر ډېر وباسو، الله نه معافیانې ډېر ډېر غواړو. چې ته هر وخت استغفار وې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا قسمه الفاظ وې که دا نه درځي پښتو کې وایي یا الله زما توبه چې په سم ته ناراضه زه د هغې نه توبه وباسم، معافي غواړم، دا قسمه الفاظ وایه، په دې به د الله بخي او معافي به درته کوي. بیا ته ګوره د الله رحمتونه تا سره شامل حال به وي، الله به ټول رحمتونه په تا نازل کی. نو ستا زما په توبه باندې زمونږ دلی سکون مونږ ته ملاویږي، د زړونو سکون راته راشي او الله هم پې راضي او خوشحاله شي او زمونږ دنیا او آخرت هم پې ښکلي شي او په دې الله تعالی ډېر خوشحالیږي. چې کله بنده په اخلاص توبه وباسي نو لارې ورته بیا الله آسانوي. ای بني اسرائیلو کې یو قاتلو یو کم سل قتلونه کړیو، وی هغه یو راهب لاړو او وی ورته وی چې وی چې زه توبه وستل غواړم الله به مې معاف کی. نو ده ورته وی تاسو کړي دي چې ته هغې نه توبه وباسې؟ نو وی دې قاتل ورته وی چې یو کم سل قتلونه مې کړي دي، اوس به مې الله معاف کی. نو هغه بزرګ ورته وی چې نه یاره تا خو دومره ډېر قتلونه کړي دي چې تا الله نه معاف کوي. نو بس دا خو قاتلو لاسې د قتلونو سره بلدو، نو بس دغه بزرګ نه هم سر پرې کو
هغه هم مړ کو، قتل یې کو. وی یو کم سل دی راشه چې پوره سل خو یې کم. اسې مې الله نه معاف کوي نو بس قتلونه دې سل شي، نو د یو کم نه سل قتلونه شو. خو بیا مړه کې سودا و چې ما الله معاف کوي که نه. اخلاص هم پکې خو لار ورته معلومه نه و، نو په غلطو لارو چارو سرو. نو چا ورته ووي چې یاره مونږ ته خو د مسلې حل نه دی معلوم، خو فلاني ځای کې یو راسخ العقیده یو کامل بزرگ دی، هغه له لاړ شه. نو مدې هغه له تلو، هغه سره ملاقات شو، ورته وی ما سل قتلونه کړي، زه به معاف شم چې توبه وباسم. وی آو الله تعالی سره ډیر رحمتونه دي، سل قتلونه الله د ته معاف کوي، توبه وباسه بالکل یې ته معاف کوي. نو بس د په اخلاص توبه وستا. نبی دغه بزرگ پیش هو چې د انسان ته ماحول داسې د قتلونو جوړ دی چې د ارزه کې په نس خبره قتل کوي. نو داغه په وجه باندې هغه بزرگ وته وی چې توبه دې قبليږي، خود دې علاقې نه هجرت وکدا کوم کې چې ته ګناهونه کې، چې ته د نیکانو خلکو مجلس او داغي خواله لاړ شه. نو بده پړ کې پدې خیال له چې زه توبې وستو لازم او په لار روان دی، هغه د توبې مقام ته ځي. په لار کې د انجام د ته معلوم نو، او د مرګ فرشتې راتلې. دې په دې لارې په نیمه کې خو د ګناه د ځمکې ته لږ جوختو یو 2 قدمه او دغه وخت کې مري. نو ما لوسې پوسې کولې په ځمکه لوغړې د پروتو او روح ته نه پرواز کوي. دغه وخت کې اسمانونو کې 2 قسمه فرشتي وي، د نیکانو خلکو روح خولې د نیکانو فرشتي راځي اخلي ته، او د بدانو خلکو د پاره بد شکل فرشتي راځي هغه خپل شکلونه لګ نازیبا جوړ کړي چې دته hebat ورسی. نو 2 قسمه فرشتي د 2 ډلو هغه خپلو کې په اختلاف شوي. د یوې ډلې وی چې دا نیک سړی مري نو مونږ ورلزو، بلې ډلې وی چې نه دا بد سړی مري روح به ته مونږ اخلو. نو چې اختلاف راغی نو اره مسلې حل خو الله سره. نو فرشتو الله ته توجه کړ، پروردگار رسوکو. نو الله تعالی ورته وی چې د ازمکه ناپ کې چې د کم ازمکه نه روان دی دغه بد او ناکار ازمکه ده، او کم ازمکه ته روان دی نو هغه پاک او نیک ازمکه ده. نو بس د ازمکه ناپ کې، نو بس ازمکه ناپ کول شروع شو. خو حدیث کې دی وی د الله په علم کې او چې دا د نیکانو ازمکه نه یو لیش یا 2 لیش ته لرو او د بدانو ازمکه ته جوختو. نو دل وخامخه د بدانو فرشتي راځي، د خراب خلکو روح چې کوم فرشتي لی ابو ول راځي. نو په داسې وخت کې الله تعالی د اخلاص ته کتلی چې د کې اخلاص ته، نو الله تعالی سونه مهرباني وکړه. حضور علی السلام فرمای الله پاک دی کوم چې د ګناه زمکه هغه ته حکم وکوي ته لګه خواره شه، نو هغه زمکه اوږده شوه. او کوم چې د نیکۍ زمکه نو هغه ته الله حکم وکړ ته راټوله شه، نو هغه د نیکۍ زمکه د توبې والا زمکه اره مختصر شوه. نو چې بیا فرشتو ناپ واغېسته نو ویې کتل د نیکانو زمکه ډېر اوږده و، دې ته دې خوا راغلی، او د بدانو زمکه ډېره اوږده و، دې ته دې بل طرف ته راغلی، د نیکانو هغه ډېره مختصر شوې وه. هغې ته دې لنډ وخته، حالانکه یو یا 2 لیشته فرق پکې و، خو الله ورته زمکې لنډې اوږدې کړې او دې د نیکانو زمکو ته واړو. او بیا ته فرشتو د نیکانو فرشتو روح ته نه د هغوی په لاس لاړو. نو دغه ځای کې مونږ ته اشاره ملاویږي که مونږ او تاسو توبه وباسو او اخلاص زمونږ په توبو کې وي، نو بیا په دې باندې الله تعالی مونږ ته لارې اسانوي، زمونږ مصیبتونه دفع کوي او الله پاک زمونږ ګناهونه معاف کوي. نو مونږ به لاس په دعایو او خپل زندګۍ کې روزمره دا یو ځان له دستور جوړ کو، یو روټین به جوړ کو چې هر وخت به ډېر استغفار وایو. چې موږ څونه په اخلاص سره او کثرت سره استغفار وایو، موږ ته روزانه مسائل پریشانې راځي، هغه مسلې هغه پریشانې او الله په خپلو قدرتونو ختموي. نو الله پاک دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمدلله رب العالمین. پروردگار زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکړي. الہ العالمین ته د توبې وستونکو خلکو دوست جوړیږي. مونږ توبه په صدق دل سره وباسو. پروردگار زمونږ توبې قبول کړي او د توبې په وجه چې تا کومې وعدې کړي دي هغه وعدې مونږ سره تر سره کړي. پروردگار زمونږ ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي. د ګناهونو کې داسې ګناهونه به وي چې به مونږ ته معلومي، څه به مونږ ته معلوم ني، څه به مونږ ته یادي، څه به راته یاد ني، څه به مونږ ته ګناه ښکاري، څه به راته نه ښکاري، څه به پټ وي، څه به ښکاره وي، څه به لوی ګناهونه وي، څه به واړه ګناهونه وي. پروردګار هر هغه کار چې په هغې ته مونږ ناراضه کړی یې او ته پې مونږ نه خفه کېږې، الله د هغې نه مونږ وساتې او مونږ ته معافي وکړي او زمونږ توبې قبولې کړي. د دنیا او د آخرت د رسوایۍ نه پروردګار مونږه وساتې. الہ العالمین د دنیا او د آخرت کامیابی او خوشحالی او سعادت مندی زمونږ نصیب کې. د دعا په چل نه پوهېږو پروردګار ستا حبیب تا نه کم خیر غوستی دی هغه مونږ ټولو له راکړي او کم شر نه چې امان غوستی دی د هغې نه مونږ ته امان راکړي. زمونږ په دې دعا باندې زمونږ میندو، زمونږ مشرانو کشرانو جولې خورې کړي دي، لاسونه خواره کړي دي او آمین وی. پروردګار دغه آمین سره د فرشتو آمین یوځای کړي. څنګه چې د حدیث مبارک مطابق حضور فرمایلی دي چې کومې دعا سره د فرشتې آمین یوځای شي هغه قبلیږي. یا الله زمونږ دعا سره د فرشتو آمین یوځای کړي، زمونږ ټولې دعاګانې قبول کړي. پروردګار مونږ خو تا نه خیر غواړو، مونږ ډېر کمزوري یو او د ګناه په وجه مونږ تا نه ډېر لرې تللي یو. یا الله مونږ را واپسي غواړو، مونږ ستا طرف ته توجه غواړو. الہ العالمین زمونږ رجوع الله نصیب کې. یا الله زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکې. پروردګار زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکې. الله مونږ تا نه څه غواړو، کلم که مونږ د ګناه سوال کو اراله مقبلوه، د ګناه سوال تا نه کو. الہ العالمین مونږ د نیکو سوال تا نه کو، د خپل نسلونو د زیاتېدو سوال تا نه کو، د خپل ضروریات شرعیو د پوره کېدو سوال تا نه کو. الہ العالمین مونږ د رحم درخواست تا ته کو، مونږ د رحم اپیل تا ته کو. پروردګاره مونږ خو تا ته د کچکول په شکل د لاسونه نیولي دي. ملنګ چې د بادشاه په دربار کې ودرېږي نو هغه ملنګ د څه ورکړي وي یا نه وي، خو بادشاه خپل شان ته ګوري او د خپل شان نه شرمیږي، حیا ورځي، نو ملنګ خالی لاسونه نه رخصتوي. پروردګاره ته بادشاه یې، د بادشاهانو بادشاه یې، ځان ته تا په خپله احکم الحاکمین ویلی دی، نو ته خو د بادشاهانو بادشاه یې. موږ فقیران او ډېر ګناهګاران ستا مخې ته راغلي یو. پروردګاره مونږ تا نه غوښتنه کوو، مونږ درنه سوال کوو. الله د دنیا بادشاه ته ځان بدې ښکاري که ملنګ خالی لاسونه رخصتوي، نو ته خو ډېر غیرتي بادشاه یې، ته خو ډېر حیادار ذات یې. الله پاکه مونږ له زمونږ مرادونه زمونږ په جولو کې راواچوه. مونږ لاسونه پورته کړي تا ته م نیولي دي او دعا درنه غواړو. پروردګاره دا لاسونه به مونږ سترګو او مخونو له وړو، مخ له اوړو نه مخکې زمونږ مرادونه شرعیه پوره کړي. پروردګاره که مونږ تا نه د ګناه سوال کولې نو مونږ ملامت او تا ته شرمنده وو، خو پروردګاره مونږ تا نه جایز سوالونه کوو. یا الله زمونږ په حال رحم وکړې، زمونږ ضروریات پوره کړې. یا الله پاک زمونږ چې چا سره څه قسمه واسطې دي د هغې خلکو زړونه نرم کړې، رحمونه پکې پیدا کړي، په مونږ باندې دا ټوله دنیا مهربانه کړي او الله ته را باندې نظر کرم او د رحمت نظر وکړي. یا الله د خپل رحمت صادر نم بهر مکې، د خپل رحمت صادر را باندې راخور کړي. الله تا ته مونږ معلوم یو که مونږ ګناهګار او نو اوس خو م توبه وویسته، مونږ خو اوس تا نه معافي وغوسته، تا سره م صلح وکړه،
ته چې په صلح خوشحالېږي نو زمونږ نه ولې نه خوشحالېږي. یا الله زمونږ نه راضي شه، زمونږ نه خوشحاله شه او داسې رانه خوشحاله او داسې رانه راضي شه چې بیا زمونږ نه کلم ناراضه مشي. یا الله پاکه زمونږ په حال رحم وکې. مونږ تا نه سوال کوو، ته د پټو زړونو په رازونو خبردار ذاتې. الله پاکه زمونږ په زړونو کې څه دي علیم بذات صدور ذاته، زمونږ ټول د زړونو پټ حالونو نه خبردار ذاته. ته زمونږ ټول حاجتونه پوره کا، زمونږ ضروریات شرعیه، زمونږ ضروریات دینی، زمونږ ضروریات دنیاوي دا ټول پوره کې. یا الله په مونږ کې اتفاق اتحاد راولې. یا الله پاکه د دنیا او د آخرت ضروریات شرعیه او دنیاوي ټول ارسراله پوره کې. یا الله پاکه چاته محتاج مکې. په دې اوریدونکو کې بم ډیر داسي چې د هغې به شرعي حاجتونه اوله پوره کې. چا باندې قرضونه ولا ختم کې. چاته مالی پریشانۍ وي مالی پریشانۍ ختم کې. څوک څه مصیبت زده وي الله مصیبتونه رفع دفع کې. الہ العالمین څوک قرضداري دي ته په خپل رحم او کې صادر د رحمت پر اخور کې. یا الله مونږ ته د دعا درخواست کوو. الله پاکه مونږ ته د دعا درخواست کوو، ته زمونږ دعاګانې واوره، زمونږ دعاګانې قبول کا او آخر وخت کې په ژبه دا کلمه راوستلې کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.